باب الجمعة في القرى. جمعة في القرى فكلو کې او والمدن جمع د مدینتون د قرى جمع د قريتون دا قرآن سے دلته دو خبرې ذهن کې واچو. یو خبره ده چې مصر څه ته وایي، قريه کبیره او صغیره څه ته وایي، او فنا د مصر فنا د قريه څه ته وایي. او دا مسله چې اقامت د جمعې په قرآن دا دوه خبرې ده. مصر څه ته وایي؟ علماء ډېر لوی اختلاف پر تعریفاتو کې کړی. او زه هغه تعریف ته وایم چې کوم زموږ مشایخ غوره کړی دی او صاحب د بدایع علامه کسانی لیکلی دی. زموږ حضرت مفتی صاحب رحمه الله دا تعریف غوره کړی دی. هغه ته وایم مصر څه شی دی؟ بلدتون کبیرتون. دا علامه کسانی په بدایع کې لیکلی دی بلدتون کبیرتون، لوی ښار. بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق. كوسي دي پکې ګوره کوڅونه معلومې کې دا چې کورونه لري. اوس بعد دې کې یو کلی وي او کوسي پکې نه ته یو ځای ته یو کوسي سه یو په خلک راځي ته خاطر یا یو دوه کوسي وي انا فيها سكك ډېر لاري دي، سكك ډېر لاري دي، وأسواق بازارونه. حانوت نه دی یو دکان یا دو دکان. اسواق جمع د سوق دا. سوق بازار ته نو یو بازار هم نه دی، اسواق ډېر بازارونه دي. تاسو په دې تعریف له سوچ کوئ. فيها سکک یو کوڅې دي، یعنې یو لاره نه ده، یو دوه لارې نه دي، ډېرې لارې. نو چې لاره ډېرې شو نو کورونه ډېر شو. اسواق جمع د سوق دکانونه نه یاد، بازارونه. یو بازار کې شل ډېر دکانې، ډېر بازارونه. فيها سكك واسواق، کوڅې او بازارونه دي. ولها رساتیق او باندیم دی. ولا رساتیق باندو ته وایي، هغې بلا باندې دي، هغه د باندو خلک دې بازار ته راځي. ولها رساتیق باندې دی. ولا وفيها والد والد بغیر. وفيها والد يقدر على انصاف المظلوم من الظالم. يقدر على انصاف المظلوم من الظالم. والد چې د مظلوم انصاف اغشتي شي د ظالم نه، د علمي او علم غیري، یا خپل علم ورسره دی، یا د قاضي نه یا د مفتي نه علم غواړي. وفيها والد يقدر على انصاف المظلوم من الظالم فيما يقع بينهم من الخصومات والحوادث. انصاف د مظلوم د ظالم نه فيما يقع بينهم فأغي أمور كده دي خلق منس كي واقع دي. فيما يقع بينهم من الخصومات والحوادث. والمراد من الأسواق، والمراد بأسواق نسدي الحوانيت المتعددة. والمراد من الأسواق الحوانيت المتعددة التي تكفي لأهل المصر وأهل الرساتين. المراد فحوانيت فأسواق حوانيت متعددة التي تكفي لأهل المصر، إذا أهل مصر دا پارام کافی کیگی او دا اهل الرساتیق دا پارا هم کافی کیگی.
علما لیکي دا قید د والی اتفاقی د احترازي نه دی قید د والی اتفاقی د احترازي نه دی دا غي وجه دا ده چې په ډېرو ښارونو کې والیان نو او اقامت د جمعې لږې شوی لکه مدینه منوره کې والی نو مصر دی کله والی نو د هجرت نه مخکې صحابه پکې اقامت د جمعې هم کړی صحابه په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک د تلو نه مخکې د جمعې مونځ کړی والی پکې نو مقرر او مصر دی نو دا خو د مصر تعریف شو دا علامه کسانی په بدایي کې لیکلی او دا مشایخ غوره کړی نو خلاصه څه شوه چې ډېر کورونه لري ډېر زیات دومره چې ګڼې کوڅې دي خلاصه څه شوه چې ډېر بازارونه لري یو بازار هم نه خلاصه څه شوه چې دې کې واجب وي خو که نه وي پروا نشته خو وي پکې عموما خلاصه بله څه شوه چې دې د دې باندې او دومره دوکانونه لري چې د دې خلکو د اهل مصر او د اهل الرصادیس لپاره کفایت کوي دا یو شو بعض علماء بل تعریف کوي خو دا ټیک دی بل دا کافي دی هغه هسې واورو په دې کې هم ستا خوښه ده هغې لیکي چې هر صانع پکې وي مثل هغې ته وایي چې هر قسمه صانع پکې وي لوړ ورکشته لوړ ورکشته ترکان ورکشته خیاط ورکشته دوبی ورکشته کوئی کی په خبره نو څه شي دی دې زمانه کې ګاړو مصری ورکشته ګاړو مصری ورکشته دې زمانه کې نای ورکشته جامو وینځل دوبی ورکشته یعنی دا انسان چې کم صانع ته ضرورت ټول پکې موجود دی چې ته مثال لیکي بعض حضرات سوي بل تعریف یې کوي څوک چې په څلورو زرو نفوسو مشتمل وي څوک چې په دریو زرو نفوسو مشتمل وي دا یو تعریف شوی په څلورو زرو یا په دریو زرو نفوسو مشتمل وي یو تعریف یې بل شوی شامل کړي چې داسې ښار ته وایي چې د هغې لوی جومات کې ټول نه ځي چې د هغې کې کوم لوی جومات دی غټ جومات ټول په هغې کې نه ځي لکه د چارسدې ټول خلک یو ځای که نو چارسده چې کوم لوی جومات دی کې به نه ځي خلک ځي چارسدې ټول خلک یو ځای که چارسده کې چې کوم لوی جومات دی هغې کې نه ځي دا یو مثال دا مصر شو دویم قریه کبیره قریه کبیره قریه کبیره دې نه لاندې ده د دې نه لاندې ده څه مطلب چې بازارونه شته خو مصر غوندې نه بازارونه شته خو مصر غوندې نه سوکت او کوڅې پکې شته خو مصر غوندې نه وادي پکې نه وي قریه کبیره کې وادي نه رساتی کولی خو مصر غوندې نه یا هر صانع پکې شته خو مصر غوندې نه مثلا ګاډو مصري پکې نشته هغې له مصر ته دی مثال ته راوړه مثال مې درته یا دوبي ورکې نشته هغې له مصر ته دی دوبي ورکې نشته زه به درته مثال درکړم لکه مثال په طور زموږ تورنځی دی دا قریه کبیره ده بازار خو پکې شته حوانیت متعدده ورکې شته داسې پکې نشته لکه چارسده کې چارسده مصر دی اوس ګاړو مصري پکې نشته که شته معمولي غوندې دی چې زیات ضرورت راشي چارسدې ته دوبي ورکې نشته یا مو د مینځلو ضرورت راشي مونږ ته خوا منډه وبیا دلته منډه درځي ورکې شته کوټ نشي جوړولی مثال پته وه واسکټ نشي جوړولی هغې له بیا مونږه چارسدې ته منډې دا قریه کبیره ده اور سرباري دی که ټول خلک یو ځای کې په یو لوی جومات کې دی زموږ عیدګاه کې ټول ډول پکې دی یا که ډېر لږ تبار پاتې کوي
دې ته قریه کبیره وایي او قریه صغیره ورکوټې کوي قریه صغیره کوټې نه کوي خو تاسو کار خبره ده هغه دا چې حوادث متعدده نه لري یو دکان لري کوڅې نه لري یو کوڅه دوه کوڅې لري یو رکوټې بازار لري غټ نه لري ضرورت د زندگی په کې نه پوره کوي ټول یو ځای کې په لوی جماعت کې دی نفوس ته 3,000 نه ډېر کم دا خو د مصر قریه کبیره او قریه صغیره تعریف شو او فنا څه ته وایي فنا د مصر فنا یا فنا د قریه کبیره فنا هغه موضوع ته وایي فنا د مصر په نور په قیاس کا فنا د مصر هغه موضوع ته وایي چې کوم د حوایجو د مصر لپاره مختص وي چې کوم د حوایجو د مصر لپاره مختص وي برابر خبره ده که مصر سره متصل وي که غیر متصل اتصال ضرورت نه لري چې د حوایجو د مصر لپاره مختص وي که متصل وي که غیر متصل لکه مثال درکړم درمند دی درمند یو ځای مختص کړی دی درمند دپاره دې کې مونږه پخوا به پکې غوبلې کولې اوس دا شی کم شو فنا د مصر اوس کمه شو پخوا وه د دې غټو غټو ښارونو کې کلو نه بار به یو ځای مختص کړی نو پخوا ترېشلې نه وې په هغې کې به یې غوبلونه کول او بوستانې به پکې ودرولې دا بوس به پکې هلته خلکو جمع کړي درمني پکې درمان خو پېژنئ که نه بوساړې پکې ودرئ پوک پکې ودرئ ساوي ورکې ودرئ غم خادې لپاره استعمالوي د کلي د خلک پکې خپلې لوبې کوي فټبال او کرکټ وغیره وقت ضرورت پکې خلک غم خادم کوي ورې د فنا نه بانډه ماله بانډه خو کروندې لپاره هغه نه دا د ضروریاتو د اختر مانځله پکې وځي استسقا لپاره پکې وځي دا ضروریات شو جهادي ټریننګ پکې کوي دې زمانه کې هونی تخوا زمانه کې به ګوړ داوړ پکې کوي اوس هونی شته هغه زمانه کې به یو ځای مختص کړی کې بس ثابت غلو جهادي ټریننګ دی کو غشي به پکې وشته دې ته فنا ده سره پوه شوې په خبره کنه نو دا خو یو مبحث شو چې مصر څه ته وایي قریه کبیره څه ته وایي قریه صغیره څه ته وایي او فنا څه ته وایي دویم مبحث ته اوس راشه دویم مبحث دی اقامة الجمعة فی القرى چې جمعې مونځ په کوم ځای کې کېږي نو په نزد ائمه ثلاثه سوا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه اقامت د جمعې په هر ځای کې کېږي په هر کلي کې کېږي کلي وایه هر کلي کې کېږي او په مصر کې کېږي او په قریه کبیره کې کېږي او په قریه صغیره کې کېږي کلي وایه وایي د هر ځای نه هر کلي مراد دی هر ځای نه هغې په دشته کې نه مني هغې په ساحل د بحر کې نه مني عند الأئمة الثلاثة تقام الجمعة في كل قرية صغيرة أو كبيرة هر کلي کې او پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اقامت د جمعې بیا په مصر کې وي یا په قریه کبیره کې یا په فنا د دواړو کې اقامت د جمعې بیا په مصر کې وي شابه یا په قریه کبیره کې یا په فنا د دواړو کې د دواړو په فنا کې بس دا اقامت کولی شي مصر کې بیا هر جمعه کې کولی شي قریه کبیره ده هر جمعه خو خدا چې یو جمعه کې چې هغه جمعیت برابر شي خو که هر جمعه کې کې کولی شي فنا د مصر کې هم کولی شي دلته راتلو ضرورت نه حالته فنا کې هم کولی شي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او په ورکوټي کلي کې نشي کولی فرق دقل بشو ها چې په قریه صغیره کې بنیز د ائمه ثلاثه اقامت د جمعې کولی شي او بنیز د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نشي کولی
ورکوټي کې اوس دوه قسمه کلی دي یو هغه کلی چې د ښار ته نږدې دي یا د قریب کبیرې ته نږدې دي ابسته کوي دې کې زمونږ د امام محمد او امام ابو یوسف لږ اختلاف دی امام محمد صاحب وایي چې اواز د مصر یا د قریه کبیره کم ځای پورې اوریدي شي په خلکو جمعه واجبه ده نه پوه شئ په خبره چې اواز د مصر یا اواز د قریه کبیره یا اواز د فنا اوریدي شي نو جمعه په واجبه ده خو خپل ځای کې به نه کوي مصر ته به راځي قریه کبیره ته به راځي یعنې فنا ته به راځي هغه قرآن چې هغه مصر ته نږدې دي قریه کبیرې ته نږدې دي فنا د دواړو ته نږدې دي په هغوی جمعه شته که نشته د امام محمد صاحب څه وایي چې که اواز د مصر یا د فنا یا د قریه کبیرې یا د فنا پکې اورېدلې کېږي د جمعه پې واجبه ده خو په خپل کلي کې به نه کوي کوم خبره دي مصر تا قریه کبیره تا فنا د دوړ او امام ابو یوسف سره او نه چې جمعې منځو کې او شپې له کور ته واپس رسېدي شي جمعې منځو کې شپې له کور ته واپس رسېدي شي جمعې په مصر یا په قریه کبیره کې یا فنا کې او واپس رسېدي شي قبل الغروب نو په دې اقامت د جمعې شته خو هلته به نه کوي کوم ځای له به راځي مصر قریه کبیره یا فنا دلول خدا امام محمد دا قول مشتبهی دی او د امام ابو یوسف دا قول مشتبهی نه دی د امام محمد قول مشتبهی دی پوهیږئ دا شو د امام محمد رحمت الله علیه او حدیث دلیل دی ورته وایي خیر دی د امام محمد رحمت الله علیه او حدیث دلیل دی د عبد الله ابن عمرو بن العاص ابو داود کې دی دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص روایت په ابو داود کې السوي مرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على كل من يسمع النداء الجمعة على كل من يسمع النداء رواه ابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا جمعه على كل من فهرغ چادا يسمع النداء اذا خار قريه كبيره یا د فنا بان اوري وما ده ګوري بار بار التبنه کوي دلته ویږي او د امام ابو یوسف قول په ترمذی کې دی د امام ابو یوسف قول په ترمذی کې دی ضعیف دی حدیث ضعیف دی اغم حدیث مرفوع دی الفاظ بعد سوهم الجمعة على من آواه إلى أهله آواه الليل إلى أهله الجمعة على من آواه جفتكانا ورقيد در شپه اهل تا شپې نه مخکې اهل ته رسېږي شپې له اهل ته رسېږي الجمعة على من آواه الليل شپه ټکانه خدای ورته په نسبت زمانې ته مجازات کېږي الى اهله خدا روایت ضعیف دی خان اوس راشه مولانا صاحب اصل اختلاف په کوم ځای کې پیدا شو شابه چې په دې قرآ صغایرو کې اقامت د جمعې په نزد ائمه ثلاثه درسته او په واجب دی خامخا دی کوي او په نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نشتا داوی دلایل مو یو خپل مو داوی ربي دلیل خو نشته قرآن دی قرآن حکیم کې الله فرمایي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله چې اعلان وشي د جمعې نو اعلان ورکوټي کې لیکو شو مرزا او که اعلان پلوي کې لیکو ورزا اعلان وشي هیڅ فرق نشته
مونږ جواب کړو چې اذا نودي خدا مطلب نه دی دغه خو الله ما ته د جمعې د جواز او د عدم جواز ځای نه دی ښودلی دغه خو چې بانګ وي وردا او د بانګ ځای نو بل ځای کې مونږ ته ښودلی شوی چې کوم ځای به وي دغه وزیر ته چې بانګ ویلی شي وردا مدد ورګه خیال الزامي سوال کو کته پرې حیات من حيث العموم عمل کې نو بیا خو جنب باندې اذا نودي فصحى حکمان وظیفه کنه وځي جنوب کې شي جنوب کې وظیفه کم حالت کې وځي پاتې یعنی ارسل لانودي الى الصلاه من يوم الجمعه فصحى ورده کې جنوب یو نه دا جنوب بنوري بل استعمالوي دا قرنګ دا بانګ به ویل کېږي په کوم ځای کې په مصر او قريه کبیره کې بل استعمالوي او په دې ځای ماته ته په عموم اخر نبی احمد د دریا په غاړه کې بانګ ویل په صحرا کې چې بانګ ورځي په دې باندې قائم نه دي لا وما هو جوابكم فهو جواب دې کې صرف دا چې بانګ ویل شو نو ورته بیا نور دا وکړو خپل عادت دي او دا بانګ ویلو دا به خپل عادت دي نو حدیث راځي دا یو دلیل ماته جواب زم دلیل سره دا حدیث تبع دی راوي حدیث تبع ترجمه الباب کې امام بخاری ذکر کړی فرمایي سوق ابن عباس چې ان اول جمعه جمعت قائمه شویدا پس د جمعین په مسجد د نبی علیہ السلام کې في مسجد نبوي دي مسجد نبوي نه پس چې به جمعه قائمه شوې ده ان اول جمعه جمعه قائمه شوې ده کلا پس د جمعې نه په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي دي في مسجد عبد القيس بجواسا من البحرين مسجد عبد القيس کوم ځای کې دي په جواسا کې دي په معنا د فی جواسا د کلمه دي من البحرين کتبه پوری کده صبر کوا کتبه چې دا مسجد قباء کې کېدل مسجد جمعه کې کېدل د مسجد قباء نه دی هغه د مسجد نبوي نه پس نه دا هغه مخکې ده دا مسجد نبوي نه پس نه دا هغه مسجد نبوي نه مخکې ده که مدینه منوره کې په مسجد جمعه کې بنو سالم وته وای په مدینه منوره کې مسجد جمعه کې بنو سالم کې کېدل نو هغه د مسجد نبوي نه مخکې پس نو پس یاده نو دا حدیث تدوی مستدل دی خود ابو داود هغه کې څه دی ابو داود کې وګوره بجواسا قريه من قرى بحر دغه نشته قريه ده دغه حدیث وګوره بجواسا سره د سړي ابو داود کې چې کوم حدیث دی دغه ابن عباس نو اخه حجت دی هغه کې دی بجواسا قريه من قرى بحرين وی قريه من قرى بحرين معلومیږي اداره کوټه کې قريه من قرى بحرين دا حدیث مستدل خو په روایت د چاري ابو داود چې وفيه قريه من قرى بحرين دینه جواب یو جواب خدا دی چې ابو داود کې قريه دی دا قريه اطلاق په مصر کې دا قريه اطلاق پر کوټه کلم کېږي او پچا کېږي سبا په مصر کې فرقوټ کلم کېږي او په مصر قرآن کې ته وایي مقام قرآن حکیم کې الله فرمایي لولا نزل هذا القرآن على أهل قريتين عظيم على رجل من أهل قريتين عظيم لو قريتين الطائف ومكة مراد قرآن کې د قريتين مراد طائف او مکه او طائف او مکه مصر بل ذلك الخير واسأل القرية والعير التي كنا فيها نؤلتة مصر ده فرعون مراد عزيز مصر ده يوسف عليه السلام واسأل القرية أهل قرية ونطبوز الله مصر ده مراد مصر كله قال نو یو جواب پیدا شو ابو داود کی قریت من قرى بحرین دی خود دې قریه اطلاق پر کوټی کلیم کیږي او بچا کیږي وا په مصرم کیږي
دویم جواب ته تاسو ما ته ګوره زمخشري په کتاب البلدان کې لیکلي دي زمخشري په کتاب البلدان کې لیکلي دي او زمخشري په کتاب البلدان کې دي او جوهري په صحاح کې دي جوهري په صحاح کې دي څه لیکلي دي چې دا جواسات دا په بحرین کې یو لوی خار دا حصن د عبد القیس دا حصن كان حصنا لعبد القيس دا عبد القيس قبيله حصن وقلاوة وخار كده بحرين او ابن عبد البر فاستيعاب كده كده حافظ ابن عبد البر فاستيعاب كده لوي مركز تجاري او دیر ناشنا ده تدویما چې دا هغه خارو جواسا چې د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې علا ابن حضرمی د دې والی نو والی چې د کمزې نو رښتیا وایي را کوټی کې لیکلوي او داسې نه کېږي چې د پیغمبر زمانه کې را کوټه او د عمر زمانه کې بیا دې دومره لوی شو چې والی دی ولې دومره په یو څو کالو کې د راکوټي کلی نه لوی خار نه جوړیږي نو سمې وي زمخشري په کتاب البلدان کې جوهري په صحاح کې لیکلي دي چې دا یو حصن د عبد القیس په بحرین کې بحرین خو لوی خار دی لوی خار او ما هو چې حافظ ابن عبد البر په استيعاب کې لیکلي دي چې دا یو مرکز تجاري او بلی سلی کلی دی چې دا د عمر په زمانه کې لوی خارو والی وته عمر مقرر کړو سو کې والی الله ابن حضرمی دا خو د دې نه جواب شو دا یو دریم دلیل نشته هم درته وایي دریم دلیل کوم دی دریم دلیل په ابو داود کې دی او دا حضرت کعب ابن مالک روایت دی فابو داود کی دی او دا حضرت کعب ابن مالک روایت دی الفاظ سری ان اسعد ابن زرارة ان اسعد ابن زرارة اول من جمع بنا ان اسعد ابن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت في هزم النبيت بدوات سرا في هزم النبيت من حرة بني بياضة بدوات سرا من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخزمات ابو داود کشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت نو کړو صحابه لا تاسو هم ویلو کړه چې جمعه مخ قبل الهجرت مفروض و او په مکه مکرمه کې اقامت څه شو کېږي چې صحابه مدینه ته لاړل نو اته مو شو جمعه نو اسعد ابن زراره انصاری په کور کې دیرو نو اته جمعه مو شو نو ان اسعد ابن زرارة اول من اقام الجمعه يا جمع بنا فكم ذي هزم النبيذ هزم النبيذ سره من حرة انجستان من حرة بني بياضة قوم نمدي في نقيع يو بازار توي يو خاص يو ميدان توي نقيع الخزمات وتوي هغه کې شروع کړی دا هغه باندې کې شروع کړو زه جواب دا کوم چې دا حزم النبی د مدینه منوره مدینه منوره کې ځوان نه دی دا حزم النبی ته کوم ځای کې دی مدینه منوره کې یا سینا د مدینه یا مدینه شو یا څه شو سینا
باندې نه ده یا مدینه ده یا فنا ده نمبر 1 او دویم دا تاسو وایي دویم دا چې رسول الله مبارک خطبه چې دا مدینه ته لاړل کړه جمعه قائمه ده نو ډور دا ځای ورته رسول الله مبارک نه دی خو چې غلطه کاوه ځای خو رسول الله مبارک نه دی خو هغه مدینه لیدلې نه ده هغه ته چې د مدینه خو خار دی چې سړی ما تاسو چې لکه پیښور ته هجرت کوم پیښور ته هجرت کې خپل مونږ دی کاوه غواړي جمعه مونږ کاوه نو دې په خبر کې چې یو باندې تراول د جمعه مونږ نو ما خو دا باندې راخو نو رسول الله مبارک خو چې لري کوم خیر لري مدینه خو خار مدینه کې مونږ سره نو دا دې په خپل رای راځه کړل نو یا خدا د مدینه حصہ دا یا دا فنا د مدینه دا او یا څه شي دی د خپل سوچ دی دا دې خپل کړی رسول الله مبارک خدای دې ورته نه خو سوچو درې ضرورت یې څه دی ضرورت یې دا دی چې بنو سالم کې به مونږ کېده په مدینه منوره کې به کوم ځای کې مونږ کېده او بنو سالم باندې د رسول الله مبارک په زمانه کې به بنو سالم کې کېده مولانا ماده ته اوس بنو سالم هغه ځای دی چې نبی علیہ السلام پکې عتبان ابن مالک امام کړي مدینه نه بعد زمانم کې بعد اوس د مسجد جمعه وای نو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې بنو سالم کې مونږ کېده بخاری کې د ترمذی کې ابو داود ټول کې راځي هغه نن جواب کو ادا چې بنو سالم واقعي د مدینه نه بار دی خدا د فنا د مدینه دی مدینه فنا د مدینه فنا نه راغټه د تعلیم په کې تاریخ غلو تاریخ غره د میدان وایي کجوري خو مدینه کې باغونه ډیر واقعي کې به درمن جوړ کړل په کې راغونډول او چاول به پکې کجوري او بل د دې مضبوط بل دلیل سره په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی دا بل حدیث د حضرت ابو هريره پر روایت دی او موقوف د عمر دی په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی د ابو هريره روایت دی او موقوف دی ابو هريره سوي په خلق بد عمر نه تاسو کو د جمعه كانوا يسالون عمر كانوا يسالون عمر عن اقامه الجمعه كانوا يسالون عمر نه به تاسو کو د اقامت د جمعه فيقول غبسوي ان جمعوا حيث ما كنتم كانوا يسالون عمر عن اقامه الجمعه عمر بوتسوي ان جمعوا حيث ما كنتم شكم ذي مفوحي مسكوي جمعوا حيث ما كنتم حيث ما كنتم تعميم ذي ومرات ذي ذي الزامي رسكم حيث ما كنتم خدا بانا چې دریا پغاله کوي دا نه خپل قائل نه حيث ما كنتم شابسه ها دریا پغاله حيث ما كنتم صحرا ده هغه خپل قائل نو دا پکې قید اکتما چې حيث ما كنتم في مصر من الانصار حيث ما كنتم في مصر من الانصار تمام اوس راځه زما دلایل الله زمانو دې دلیل ډېر مزیدار دلیل دی چې نبی رسول الله مبارک راغی نو صلیل شروع دې په قوا کې تیری کړی هغه تفسیر خو یاد کړه یا صبر یا صلیل شما د شمیر دی چې سو راجح کم یو دی د جمعې مونږ نه دی ولې لا صحیح مفروض خو مخکې قبل الهجرة قليلا پیدا کړل چې صحابه هجرت مخکې ډېر وکاو مفروض خو مخکې ولې په قبا کې نه کې که صلیل چې سو جمعې پکې راځي درې که سوار د سینو بیا پکې یو یا دو جمعه راځي یو پکې ما وغاړه نو نبی علیہ السلام ولې په قبا کې مونږ نه کړ لا دا جواب راکړه ولې باندې نو د جمعې پر ورځ روان شو جمعې پر ورځ نو په لاره کې د بنو سالم جمعه راځي الضروري ولې قبا کې نه په لاره کې د بنو سالم دې الته جمعې مونږ کړې نو به جمعې تقایم کړه بیا اتبان ابن مالک امام شو هغه وکوله نو قبا کې ولې مونږ یا صلیل شروع
او یا 14 ورځې خو راجح څلېرویشت ورځې دي 14 کې یو جمعه یا دوه راځي 4 کې دوه یا درې راځي ولې نه کوي جمعه مو الله په پوهیږي 14 کې څو راځي ما لس ورځې ما تیرې کړې دو جمعې پکې راځي پنځ شنبې پر ورځ ما څو ورځې ما پنځ شنبې نو جمعه راځي نو واپس دا شنبې پر ورځ راځي نو پنځ شنبې پورې ته جمعه نه شنبه څه شوه لسو شوې لسو کې څو جمعې راځي نو 14 کې نه راځي او که 14 کې دوه راځي خو خامخا راځي که 4 کې خو درې راځي نو 4 ورځې تېرۍ نبي علیه السلام جمعې لمونځ ولې نه کوي دا زما درته دی ها زما دویم دلیل وره یوست را روان دی ودرېږه را روان كان الناس ينتهون لو سؤالي كده كان الناس ينتهون كم ذا كده كان الناس ينتهون دخل راشا دي بطير من اين تؤتى الجمعة پیدا نکر یو صفحات پیدا کر اگه کیو گورا دا احمد ابن صالح روایت تے بیانا میں مخا دا احمد ابن صالح روایت تے قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم بزوج النبي عليه السلام قالت كان الناس ينتهون نوبة بالنوبة صلاة الجمعة جمعة يا يوم الجمعة مدينة منورة صلاة المنازل كل دعوانينا نقلت إقامة الجمعة كده ولا لا ويأتون في الغبار فيصيبهم الغبار ندول بوتر كده المثل جاته والعرق صحيح فيخرج منهم العرق طريقة بيدله فأثار إذا كنت إنسان منه وعندي ما تروا فقال لهم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لو تتمني لكم فتاسقون بالرجل تطهرتم فريز بخير نقول وتدانوي يلتمس كوي منازل قرمي لو قليلي لنبل ورطوي او ينتابون نوبت پن نوبت راضی ټول راضیم نه نوبت پن نوبت راضی دا منقل دلیل شي ویګه لیلاونه معلومیږي چې دا غسل فرض نه پرونه مسله کې لو تمنی لپاره دا زما دویم دلیل زما دریم دلیل مور ام ډېر مضبوط دلیل دی نبی رسول سلام په حجۃ الوداع کې نبی رسول سلام په حجۃ الوداع کې د عرفات په میدان کې جمعه او عرفه وا د عرفات په میدان کې جمعه او عرفه وا جمعه مونږ نه لیکل کته مسافر روزه کې نه لیکل کته مسافر مسبقین مونږ لیکل کته مسافر روزه کې نه لیکل نو اهل مکه په مقیم وکړ او دا اعلان کړو کنه چې زه مسافر ام تاسو جمعه وکړي هغه دې اعلان وای نه کړ الله اکبر پوهیږي وقبل خدا مسافر دې کوم مسبقین مونږ کوي اتفاق علماء چې مسبقین مونږ کړل اجماع علماء چې مسبقین مونږ کړل او په اتفاق چې صحابه ته حکم نه کړي چې تاسو جمعه وکړي نو اهل مکه خو نږدې دي عرفات حدود بل دي نږدې دي ورته شرعي سفر خو نشته عرفات ته اهل مکه نو هغه ته ولې نه وایي چې دا خو مسافر ام تاسو په جمعه وکړي چې جمعه په فرض دي د مسبقین کول شي ټول ورته مسبقین کې شریک څومره صحابه دي ټول سره مسبقین کې شریک دي نو ولې رسول الله مبارک مسبقین نو کې ټول صحابه الکه پوری کې دا ما دوی دي عرفات میدان کې مسبقین منځ کړی جوړه کته عائشہ مسافرو اهل مکه خو وصلو کړه اخو مقیمینو هغه ورنه کې هغه دا ولې نه وځي دغه امام مسافر تاسو خپل جمع جمعه وکړي او دې مله چې مسافرم کده جمعه مسکینو فرض خو په نه دی خو د ماسپخین په ځای ادا کیږي الله اکبر پوهیږي یو مسافر دی راغی
د تبلیغ والا دی کراچۍ نه راغلی لاهور نه راغلی او جمعې مونځ په جمعه کې کینو زمې فارغ که نه فارغ واجب پرې نه دي که خو خلاص رسول الله مبارک په جمعې مونځ کړی نو اهل مکه مسافر مقیمه یې ورسره کړی او سرورم دلیل زما په مسند د عبدالرزاق کې دی د علي موقوف دی او حکما مرفوع دی په مسند د عبدالرزاق کې دی او حافظ ابن حجر په درایه کې راوړی دی او صحیح الاسناد یې ورته ویل په مسند د عبدالرزاق کې دی او حافظ ابن حجر په درایه کې راوړی دی صحیح الاسناد یې ورته ویل الفاظ یې څه دي لا جمعة ولا تشريقا إلا في مصر جامع لا جمعة ولا تشريق مراد أكثر منزخة لا جمعة ولا تشريقا إلا في مصر جامع كتب دا موقوف ته دا مرفوع حکمی دی موقوف دی خو مرفوع حکمی ذکره لپاره دخل نشتا موقوف دی خو مرفوع حکمی رایل پکې دخل نشتا دا نه دلایل شو ادي وجنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې پر کوټی کلی کې جمعه من مکوا شامی او جزئیه لیکل دا هغه اصل دا چې راجح ده هغه وایي چې په یو باندې کې د جمعه من احتیاطي و سر مسبخین کوا ولې جمعې مونږ احتیاطي نه کوم مسبخین کوا چې جمعه دې نه صحیح کېږي نو مسبخین مونږ در باندې فرض دی نو دا هغه اصل یو جزئیه لیکلې د فقیل سره نو خلک په شامي باندې اعتراض کوي چې احتیاطي په کوم کتاب کې دی دا حدیث کې نشته او صحابه نه لیکل مې کاوه دا جمعه ما کوم مسبخین کاوه وایي یا وړو باندې ولا دې کنه خاص حال ته کې چې جمعه شوق نه ذکر اوس براشم په موجوده حالات پرېرو باندو کې په وړو وړو کلو کې د جمعې مونځ قایم دی دې څه حکم دی دې څه کې اوس کا باندې نه باندې او دا ټول هم دې لوډ سپیکر پیدا کړی دې څه ولې راپورټ دې له سکور کړي به یا د پیزل له زیاده شلو لوډ سپیکر ولا والی د مخالفو کې دا رواج البته لوډ سپیکر سره پاره پیدا کی جمعه یہ لوگ فکر دیوا کہ معاملہ کی خارق پیدا کی اس کو تقریر دے کے پکار دے یہ خز میواز ہو رہی مولا کی خارق پیدا کی تقریر پکار دے یہ خز میواز ہو رہی تقریر کو بچا پخوما تو جمعے میں شروع ولی شروع کیا وی قوم راتا وجہ شروع کا قوم ولی اگر جماعت کی نکی گیسا نہ گناہ کی تم گناہ کے یا غیر خبر اگر جماعت کی کی کر ابو یہ کئی ولی مو اگر کئی مو بمو un però جمعه ته نه شوتلی un په خبرو کې جمعه مو شروع شي اوسه باندې نشي کې باندې خو لوفت نه جوړي سبا کې اوسه زموږ حضرت شیخ صاحب شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه مولوی دی هغه مې تاسو کو دې مسلې سره سو مفتی صاحب ته مې تاسو کا وې نه باندې نکي سخت وکړي شیخ صاحب مې تاسو کو هغه چې کم کې شروع دي نو مې باندې فتنه جوړي کبندول شي خدا فتنه نه جوړيږي او کبنده او فتنه جوړيږي کای امامتين نو بل چې ته نشي کولای بل براو موږ یې کوو نو بیا خیر وکوي نوې مشورو کوي او کوي کته جمعه مفروض نه ده په شیخ صاحب گنجائش پکې په نور امامانو کې شته وسعت پکې شته وسعت درې امامان د جواز قائل سو امامان د جواز قائل دي درې امامان چې درې امامان د جواز قائل دي نو مسله کې لږ وسعت مسله کې ورته نو نبی مشورو کوي تمام خبرې په مقصد ورې پوه نه شوې نبی با نشورو کوي او چې کوم کې شروع دي بندول شي بندې کا او که بندول سره څه فتنه او جنجال جوړې کېدو نو تا خیر او کته نه صحیح کېږي ورکوټه کړي دي بهشکه امام سے مذهب هم دقه دي لیکن گنجائش پکې وسعت پکې شتا درې امامان د جواز قائل الله کې سره شو دوستوں کو سے مولانا وفي قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا ابو بكر قال ايوب عن زهري قال قال لسان وسائل عن عمر رضي الله عنه قال تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع كلكم راع وزاد الليل قال يوسف ولقرا رواه حديث ده تفريد او بحث زاد الليل ليس حديث زيادتين
ليس كان نقل فيه قال يونس واختي ذا ليش يونس شاغل عبد الله بن مبارك هو لمن واختي ذا يونس شاغل سوكو عبد الله بن مبارك اس يونس شاغل ديسته چې كتب خط لیکلو ابن حكيم يا ابن حكيم ابن شهاب وقت يونس بالذات نقل فيه زهرينا ورا او ده يونس سوي روزه خط ابن شهاب زهري وانا معروض لابن شهاب او كده خط دراوه يومئذ ووادي القرى كيو ابن شهاب ذكر نو هذا روزه ورسوي هل ترى ان اجمع صريخ يعني الجميع منذكر وروزيق عامل روزيق كم لنا وتخطروا ليك دي عامله ويوزمك يعملها كذا غي عمل بك وفيها بلزمك جماعة من السودان سوداني عند حبشان وغيرهم او روزيق ودغرد على لا تلازمك كم ليها لا أنا خالد يا أصحاب الصبر بك هلاك شبه فإلا باندو نصفنا شو روزيق عامل دي فلازمك لازمك فكري وذا روزيق لازمك كم زي كده شبه وإلا كده إلين خطر ليك او ابن شهاب زهريتا او يزور سلام ابن شهاب وادي القرآن كده خطر دراسة فكتب منذ كم سنة ابن شهاب وتخطي لي وانا اسمع كده خطي لك املاء ابن مورد يأمره ان يجمع تجمع قائمة وسمرانا تدفق كده لا ارى خارج اصحاب الصبر بكهلاكيه مصر زي مصر يخبروا او خبري ولا ورقوا حديث كثير سالم من حدثه عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله يقول كلكم راع في أرض كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته إمامه تعامل تقوس بدنك بجميع منذ تقايدك جميع منذ تقايدك ولك تقوس بدنك والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول تام السمك والرجل راعي أرسل إليك يا خبر سويت خدم مسؤول خدم مسؤول الراعية نتعامل ولي راعية الله بتقوسنا في المقايمة يقولون بجملة يتردد شو هو الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته كالخادم للسيد فما تتنصاره قال وحسبت قال والرجل راع في مال أبيه فالأسلام مال الرجل يتصرفهم كانت بركة مسؤول بكي على كلكم راع ومسؤول عن هر یو سړی په خپل میدان کې راغی لا توجه خذ فکور کې چا سره چې کوم شی په لاس کې دی کې کله خیانت وکړه لکه راغی چې څنګه تاسو دا ګړو چلو کېږي چې ما چې لولې مړ شو دا څنګه کې بتانه دا خپل هغه څه تاسو کې چې کوم ستافه تصرف کړي نو دا مناسب جواب دلیل هغه چې الامام راعي نو خیر دا خو د دلیل دی په شاه جمعه ته نه دی غسل په جواب نه دی قال ابن عمر انما الغسل على ما يجب على الجمعه فبس شاه ومن قال حدثنا ابو امام قال قال سليمان بن زهير قال حدثني سليم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكون في الجمعه ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعه فقد يغتسل ولكن مثلا في شيء ذا امر الاستحباب بقال يا كذا وجوب منسوخ او من جاء منكم الجمعه فقد وضع ما شمتي وضع نابالغ دي وضع باندي دي وضع قالوا وسبب النبي شربه وفي قال حدثنا الله سبحانه كان قال من سليمان عن قال من فإنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصي بالجمعة واجب ما نفرض ما كذا محتلم ذكر نابالغنا تكفى محتلم جميع واجب دي نابالغنا بربديشا وفي قال حدثنا وفي قال حدثنا وقال حدثنا بالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نكتب السابقون يوم آخر الوجود في الدنيا في آخر كلام أو سابقون يوم القيامة يصاب بمسلمة في جيجة ومن داخل والحمد لله بيت إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعد شركهم وفرقه وهذا يوم الذي اختلفوا فيه قولهم شبه فهذا الله من الله الآيات فقد الموت يقول فقفلا لكن ألا تتفيد فقدان صار اليهود الاتخاذي بعض من النصارى في إخباره شبشوا نبي الإسلام ثم قال حقا على كل مسلم يصل إلى كل 7 أيام أو المحكي حديث ما رمتي على 7 أيام كم يورد مراد هذا جمعة
او مبهم شو تفسير الكريم يصل في راسه وجسده رواه ابان صالح عن مجاهد داود بن نوري قال رسول الله الى كل مسلم حق ان يصل في 7 ايام يوما هذا جمله الروايه الكريمه او نقطه في كل ده وصل الشبه شبه ومن قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا شباب قال حدثنا عن عمرو بن دينار عن جابر بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنساء الذين لم او د شپې جمعه ته دي دروازې دي جمعه دروازې ده مطلب چې نه دي وای د پیغمبر زمانه کې خلک د ترغیب ورکاو چې راځي دي او به ویلي دي چې صلات د مرء فی بیتها افضل من صلاتها فی مسجدها او صلاتها في حجرتها افضل من صلاتها في بيتها او صلاتها في مقطعها افضل من صلاتها في حجرتها افضل يعني الجمعه ته له مختلف چې بچنسته کې نمازه او د دین واوري په به زمانہ وا نو به تر هغه زمانہ کې کورو زو په ښه بل معنی علماء کړی دا د شپې دي چې شپه کې بیا احتمال د پېښ نشته د غوړي په طریقې ولات دي نو کله جمعه منځره لاله دي او که جمعه منځره دي بیا ولات دي نه دي څنګه په ضرورت نشته کله چې مراد یو مراد څنګه ولې چې جناب دې مسجد کې لمت وجه او دا په پته چې کوم یې کړه خو داري کوی هغه غیرت قال فما تشي بمانه کې ومن چې ما باندې کیدا ما منځنا تشي بمانه چې دلرا اينها دې نه چې ما باندې کیدا منځنا قال يمنه قول رسول الله باندې شي اذا تمنعوا امام الله بمساجد الله بمانه کوي دې داخله خلري د مساجد نه ويجي بخبر ما من كاره فقال لها إذا عمر خرج لما تخرجين ولي وزي سبوا مخصوصا كي بطلع مناسبة تبع بيننا كي سبوا مخصوصا كي بطلع جميلة بنطلع مناسبة بيننا كشو ولا حديث معنا تقول كده وقيل لها هذه خرج لما تولي وزي وقد تعالى بالله تفتح عمر يكره ذلك ويبا بس يعني أقول ببيانو تمكي موزي هغه به ستر کې پرده کوي او په غیرت کوي چې خدای بارو دي نو قال ذا بيوي فما يمنعه ان ينهاني سشي بمانع شي دلرا چې ما منعي ها سشي بمانع شي دلرا چې ما منعي یعنی ما بنه منعي ما نه منعي دا منعي کولو نه مانع نشته او كذا فما يمنعه سشي بمنع في عمر لرا لدي خبرنا چې ما ته نه هېر کوي جنه هو کی او كذا سشي بمنع کی دلرا د نه زمانہ انت په فعل داخل کی تداوی زمان در کړی نو سشي بمنع کی د مالرا د نه زمانہ طریقه نه نشو نه اخو ته دابل کړی وي خدا نه وي دا کړی وي تعلیم نو يوم تاسو دغه ماته وتوجه شي قال تاخذ ورتوي چې ما ولي نه منې کوي څه شو سمانع دي ما ولي نه منې کوي ما ولي نه منې کوي نو او توي چې مانع دغه چې حدیث په رسول الله موجود دی چې به منې کوي الله اکبر وایي انا فما يمنع مانع دي دلرا چې ما منې زما د منع المانع سدي ولي من منې کوي نو قال هغه توي چې مانع دغه دي غیرتي دي پایت دي منې کې قول مانع موجود دی چې قول د پیغمبر غیرتي دي پایت دي منې کې وقول ذات توي ذکر نه چې الحديث موجود دی يمنعه قول ثلاثه نوع ما الله يبقى نو غیرت دی نو ته هغه غیرت تقاضا کو مزه غیرت تقاضا اخو دې ذکر نه باندې چې حدیث کې موجود دی نو له خبره نو غیرت دې جلال نه شي وایګه دوت مخکره نو مناسبت دا چې دا سبا او مخصوصا جمله بدل ها اوس کې جمله باراني بالکل مسافر باندې جمعه نشتا په مریض جمعه نشتا په باندې جمعه نشتا او په خځه جمعه نشتا په نابالغ جمعه نشتا مفروض به کوي کولی
او د قرنګي په خټو کې جمعه کې رخصت عظیمه ده چې کې کول شي شبا او دې قال حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل قال ما اقول لك اذا حدثنا بالدين يعني قال حدثنا ابو بكر عن محمد بن سيرين قال ما رضي الله عنه ابن عباس مؤذن في يوم مسير اللبان رضوان اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه بل قل صلوا في بيوتكم. هذا ابن عباس قل زعموها اصل النبي عليه السلام متداخل نبي اغه الصلاه في الرحال لما نزل فصوايا وده د ګمان باندې نه پاسو وده د ګمان چې بیا خو د حي على الصلاه تعارض راځي راځي به کې نو ول تعارض نه دا هغه حي على الصلاه محمول شو په عزیمت کې څوکات دي الصلاه في الرحال محمول شو پر اوسط کې څوک فكأن الناس استنكر والناس استنكروا شو ځکه چې دا باندې کې نه دی راغلی فقال لعله من هو خير مني فقال فعله من هو خير رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعله امر الذي كره ورسول الله بردا نو بل حي على الصلاه قد وایا ذلك فهم ان الجمعه عظمه واجب دي استنمنم واني كرهت ان جمعه الصلاه جمعه ان كذا په حالت کې واقع کوم تدخل په پینې په خټه کې وضحت او په خویدان کې خویدان چې پیدا نه کړه نو دتا رخصت ده ذکر راځي د دوی ها قالوا ان يتوقع الجمعه وعلى السنه والقول الله تعالى جهل صلاه يوم الجمعه وقال اذا كنت في جهل فبدي صلاه في قريه جامعه ونودي بالصلاه من يوم الجمعه عليك ان تشهد سمعت النداء ورپداو لګیدا په قريه جامعه کې باندې ورېدې دي د باندې پر او که بهاري نو په هغه چا واجب دي چې بانګ ووري امام محمد چې کوم قول دی اذا نودي نه معلومه کې ما تذکرین بهاري نه بچا واجبي اسمع النداء او ما ودی وقت تفصیل او که پکړي کې بانګ ورېدل د شرط نه ها في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع قول امام بخاري میں انا حنف ہوتا احيانا يجمع کله به د جمعې مسکو واحيانا لا يجمع نو که جمعه فرض ولې نه کاو او دا يجمعو محشد لیکلي دي زه حواله په عزیز الروم خو دې لیکلي دي وګوره دا ونه فقد كان يصلي في الزاويه وقد يصلي في جامع البصره وهو الاصوب چې کله به کول خپل کلی کې به نه کوم ځای براته جامع البلاطه دليل في سنه ويؤيده روايه عن البختري قال رايت انس شهد الجمعه من الزاويه يجمع فكم ذاك ذاك انت بينك وفاق كلك مثل الصبرات تكشو واحيانا لا يجمع لو جمعه مفروضه النبي لا يجمع ولا هذا ممتاز وهو بالزاويه على فرسخه ذو فرسخه سوره ملئ ذكرنا شپږ مله یو فرصت لري شپږ مله کې باندې نو لري اواز نو لري جمعه فرض ده وکړه خاصه دي مطلب شي دا نو مستدل شو او دا په کومې وی کنه یندادو مله بس په کومه واسطه ده کتاب خیر دا دې لګرانه د کار کوو الجمعه ولا كل ما يسمعون نداء كل تبنو فكر आवाज مراد نه لري د کلی आवाजونه کې ولې دي کلی کې خلک چغې وي شور کوي یو ځلې چې تاسو چغه وي حق ته مراد دي او باندې هغه زمانه کې به لوډ سپیکران ته مراد کولی شي اگر आदमी नमाज जुमा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता तो इसको क्या हो करके मरीज से मरीज साफ है तो मरीज है मिस्र या قريه कबीरा की یو ده کې جمعه کې رحمه مخلوق نه او مې وایته نه یا جمعه کې کولی شي موږ نه په مدینه منورې او څو واقعات بیان سمادار واقعات ورته استړیا په دې څه